چې په دنیا کې یو سړی دی او د هغه حالت ډېر خراب دی، مال حال نه خراب دی، مال دولت نشته دی او ډېر زیاته غریبي ده، او یا یو سړی دی د هغه نارینه اولاد نشته، نو دا سړی کومه دعا ویلی شي؟ دا سړی کوم الفاظ وایي چې الله تعالی د دا مال حال دا مسله حل کړي، الله تعالی مالدار کړي، او دویم الله تعالی دله نارینه اولاد ورکړي که چا نارینه اولاد نه، نو هغه استغفار دی چې موږ ډېر زیات استغفار وایو چې استغفر الله ربي من کل ذنب، استغفر الله ربي من کل ذنب، او یا صرف سړی و چې استغفر الله استغفر الله استغفر الله. تاسو چې په کثرت سره استغفار وایي نو د دې کمال او د دې پیدا دا ده چې تاسو ته به الله تعالی بس تاسو په مال حال کې خیر او برکت اچوي، او تاسو له به الله تعالی که چا نارینه اولاد نه نو هغه له به الله تعالی نارینه اولاد ورکوي، او دا وظیفې خلکو له ورکوي. خو ګوره ډېرې وظیفې داسې چې هغه خلکو د ځانه سازي کړي، په هغې باندې هغې سره څه دلیل او څه ثبوت موجود نه وي، خو بس خلک له راضي او هغه دا د هغه کاروبار او دا د هغه روزګار یا خلکو له وظیفې ورکوي. دا ما چې تاسو ته کوم وویل نو د دې دلیل ما سره دا دی، د امیر معاویه رضی الله تعالی عنه په دربار کې، د امیر معاویه رضی الله تعالی عنه په دربار کې چې کوم سړي دا وظیفه چاله ورکړه، هغه ویل چې زما نارینه اولاد نشته، ما ته داسې یو وظیفه وښیه چې الله تعالی ماله نارینه اولاد راکړي. نو هغه سړی ولګېد، هغه ورته وویل چې تا استغفار ډېر زیات وایه، د استغفار ورد کوه او دا ډېر ډېر وایه، چې څومره هم ته وایې دا به کمې نو ښه ډېرې وایه. نو امام شافعي صاحب ته تپوس وکړه چې ته د کوم ځای نه دا خبره کوې چې تا دې سړي دا وظیفه ورکړه، نو دا تا د کوم ځای نه ورکړه؟ نو هغه ورته ویل چې ما د امام حسن رضی الله تعالی عنه چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نوسی دی، د هغه نه دا وظیفه ما زده کړې ده، هغه دا وظیفه چاله ورکړې وه یا یې ماله راکړې وه، نو زه اوس دا وظیفه د هغې نه وروسته خلکو له ورکوم. نو هغه ویل چې د پیغمبر نوسی دی، دا وظیفې تاله درکړې ده، نو په دې به واقعي څه دلیل د هغه سره موجود وي، خو تا ترې تپوس ونه کړو چې ته د کوم ځای نه دا خبره ماته کې. نو هغه ویل چې د هغه څه خو زما ملاقات کېږي، که بیا مې اوسه ملاقات وشو نو زه به ترې تپوس وکړم. نو دوباره ترې هغه بیا تپوس وکړو، چې ورسره میلاو شو نو هغه نه یې تپوس وکړو چې تا ماله دا وظیفه راکړې وه چې استغفار ډېر زیات وایه، تا له به الله تعالی نارینه اولاد درکړي، نو آیا دا وظیفه تا ماله د کوم ځای نه راکړې ده؟ نو هغه ورته ویل تا قرآن نه دی ویلی، په قرآن کې الله تعالی وایي ویمددکم باموال وبنین، نو هلته ورسره بیا وایي چې فقلت استغفروا، که چېرې تاسو د الله تعالی نه بخښنه غواړئ او تاسو استغفار ډېر زیات وایئ نو الله تعالی به ستاسو مالونه ډېر کړي، او الله تعالی به ستاسو بچي او نارینه اولاد به الله تعالی تاسو له درکړي، بچي به الله تعالی ستاسو ډېر کړي. نو هلته دا دعا د هغه ځای نه د قرآن نه دا ما تاسو ته دا یو وظیفه درکړه د امام حسن رضی الله تعالی عنه په استنباط او د هغه په علم باندې چې هغه به دا وظیفه خلکو له ورکوله او دې سره به د خلکو نارینه اولاد کېدل، او دا وظیفه دا زما په خپل هم په دې باندې تجربه ده، او څومره خلکو له چې ما دا وظیفه ورکړې ده نو د هغې هم چې کوم رزلټ راغلی نو الحمدلله دا بالکل ټیک ټاک وظیفه ده او ډېر بهترین کار کوي. نو دا تاسو هم خلکو له ورکولی شئ چې استغفار خلکو ته مخې ته پیش کړئ چې تاسو استغفار ډېر زیات وایئ، نو الله تعالی به تاسو له چا محتاجه کوي نه، الله تعالی به تاسو له ستاسو رزق بالکل فراخه درکوي. او دویم دا چې د چا نارینه اولاد نه نو الله تعالی به له نارینه اولاد هم ورکوي.